الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر مدنی سورت دے نزول کے یو سلیو اور ترتیب دے سورتنو کے یو کم شویتم نمبر دے پس سورت البینہ نازل شوے دے. ربط دی سورت ما سبق سرا پگن وجوہ باندھ دے. یو دا چه مخی صورت کے زواجر ورکر منافقانو تا نو دی صورت کے حال دا منافقانو خی دا دیو جنا وربسیرارو چه چا منافقات کرے نو دا غی حالو گورا لگا بنو نظیر وغیرہ. یا مخی صورت کے شلم آیات کی ویلیو جسوک دا اللہ و دا پیغمبر خلاف کئی نو اغبر ذلیل ای نو دی صورت کے داغی نمونہ خی لگاو گورا بنو نظیرو تا چاہی ذلیل و رسوا شو چی خلاف اکڑو دا اللہ و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صورت کے زجر و تفریف دے و حال دا منافقانو خی زجر و تفریف و حال دا منافقانو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلم مدینی منوری تا ہجراتو کا نبی علیہ السلام دا مختلف خلق سر معاہدے کولے. یو معاہدات دائی سرو دا یہودو سرا چمن با تاسو تا سنوائیو تاسو با من تا سنوائی اور نبا مگا ساس دا دشمنانو مرگرتیا کون نبا تاسو زمان دا دشمنانو مرگرتیا کوئی. اور جنگی ٹریکو جنگی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانتا نزدی خلق اگا پا معاہدہ کرا استل یکش معاہدے کرے مختلفے الد مشرکینو معاہدے کولے اوزان سر مرگری اوزائی کول کل ضرورت مقرع زیدہ سے نزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول غزوائے احد نباد دا مشرکی دا یهود چیو نمک کے دائی دا مشرکینو مرگرتیا اکڑا چه مشرکینو مرگرتیا اکڑا و معاہدے مات اکڑا دا غزوہ احد نباد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی داوئی چه دی زائن نزائی اوزائی دا مدینینا اور چې په اوخ باندې سوره مال وړی شي نو هغه اوسئ او د هغې نه زیاتي به نه وړئ. نو هر یو تن چې په اوخ سوره وړی شو که هغه لرګي وو که هغه سامان وو هغې خو ځان له وتړل نورې وړی نه شو نو کورونه به یې روانول چې دوی ته پاتې نه شي. خو د هغې هغه مال منقوله او غیر منقوله هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مالفې کې پاتې شو او دای که مدینی منوری نو شړل سوک شام تلل سوک یو خالل سوک بل خالل یو دو قرآنات نا خیبر تلڑی او آلتی آباد شو بیا دا
یهود په مختلفو علاقو باندې خواره شو او تس نس شو یو ځای او بل ځای ته شو. اول الحشر چې دلته ذکر کوي صورت کې د دې دوه مطلب دي. یو مطلب دا اول حمله د مؤمنانو، دا په دای باندې اول حمله، یا اول الحشر اول وتل د یهودو چې د مدینه منورې نه ووتل او دای څلور حشرونه د دې یو چې د مدینه منورې نه اوس غوړل شو وتل، بیا دای خواره واري شو تاسو شو. دیم بیا د خیبر نه دای شړل شو او بیا شام ته تللی او دریم حشر اگر اتلون کېو چې ور به بل شي او دای به یو ځای ته راغون شي د یو ځای د بل ځای نه او دا یور نه مراد یا حقیقي ور دی یا د مسلمانانو حملې دي چې په دای به شروع شي او دای به یو ځای ته راغونډېږي او څلورم حشر بیا په قیامت کې دی چې بیا په قیامت کې را پاسولی شي. نو هغې ته اشاره ده اول کې اثبات توحید کوي په عنوان د تحمید باندې او تحمید څخه ذکر کوي په عنوان د تسبیح باندې او تسبیح د رب العزت د دې وجنا چې ظالمانو لا د ظلم سزا ورکړې شو. نو دا الله حمد و ثنا وایا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان نی اللہ لا چه برد یوا چه خطا وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دے غالب و حکمت والا والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم، دا اللہ غزاد دے چویخ کلا کسان چه کفر کڑے دا اهل کتابونا من اهل الكتاب کفروا من اهل الكتاب، کتاب والم کافری کلا کلا کتاب والی او کفر کئی دا کتاب والی او کافر دی. والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم، دا اللہ غزاد دے چویخ کلا کسان چه کفر کڑے دا اهل کتابونا من دیار خلقونا لأول الحشر، یو مانا دا لأول الحشر پاول حمل دا مومنانو باندی، دویم مانا دا لأول الحشر پاول وطو دا دی باندی چه مدینی منوری نو شرل شو لارل. ما ظننتم ان یخرجو، تاسو گمان نگوچ دی بروزی وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، او دی گمان گوچ دی چی بچکم گیری دی درا خلی دی عذاب دا اللہ نا چی دی زمن خلیش تے او دی کم بچیگو. فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبو، نوران دی دا عذاب دا اللہ دا سے طرف نا چی دی کی گمانم نو. وقذف في قلوبهم الرعب، اوائي چو بزلو دی گروب یغربون بیوتهم بیدیهم، روانون بغی پلو قولون لر پلا سنو و اید المومنین پلا سنو مومنانو. فاتبرو یا اولی الابصار عبرت والی ودا عقل خاوندانو چگه خدای عذاب تا بیاسوک نشتینگی دے. د ایماندارو د چلولیانو خو سره د هغې نه قلعې جوړې کړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د غزوه احد نه بعد د دوی دا پلیتي وکړه چې په معاهده نه دي په ښېګړه نه دي نو دوی سره دغسې عمل پکار دی. نو اول د دوی مشر کعب بن اشرف چې ډېر لوی حرامي و او د نبي علیه السلام بد به وي او اشعار به وي او خلق بے راتو دل دا پیغمبر خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوگنی سے چمات اخلاص کی. یو صحابیو محمد بن مسلمہ
هغه زه به وکم دا کار وګڼه کې اجازه راتاو که زه سوام چې باندې نیولې نه ما نبی علیہ السلام خیر دی لاند کعب ابن اشرف څخه دا هغه د مدینه منورې نه بهر خلاوه اوسم دا هغه آثار او غنښت شته نو کعب ابن اشرف له आवाज ورک هغه راوت ورته خیرو ویراغله میرا دی محمد رسول الله تم کړیو هغه د موږ د ویلې پیسې جمع کوي ولې پیسې جمع کوي چاند راغی نو اوس من سره پیسې شته نه او ورګول دي ځکه چې اندو چاند جمع کوي چاند ورګول دي نو که تارا د سکار زرا کو نو هغه ته وی قرض په بدر کما خو ما څخه په پاما صفت ذمہ دارای کېږي دوی ته چې سوای ویخل را سره ذمہ دارای کېږي رزیل سره خو بیا دې ته نه ګوري نو محمد بن مسلمه تعالی رضی الله تعالی عنہ بیا راځي خو په در سره په ذمہ دارای کې خو دی و سبب زمون اولاد له خلک پیغور ورګي چې تاسو کو داغه چا اولاد دی چې مين دې په دغه کې غاڼه شو پیسو کې نو ته ځنه بیا وسلاله سره کېدی محمد بن مسلمه ته ټیک شه وسله به سره ذمہ دارای کې کېدو واپس را روان شو او په ځل کې خوشاله دي چې خبره سمته چلته روانه ده راغی ځان سره ملګري او دو صحابه ټول او راځي وسلې راوغستې او محمد بن مسلمه له आवाज ورکو محمد بن مسلمه ته خزوی او زما دا आवाज ما ته خنخ کاری هغه ته نزي پیجن مړی هغه لراوت عرب دا عادت چې هغه بسار پر خدا سر خریل په عربو کې دا هغه زمانہ کې خن شو غني محمد بن مسلمه چې आवाज ورکړ نو کار می اشرف راوت او دا دوه مرګري پټ کې نولیو نو محمد بن مسلمه و دور یره دا اسلام راوړی دا چې تاسو کې امانت کې دما او پیسې راغله ګراکه چې ورکو تنګړیو چې کینا اصل محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورته یاره ډېر کوله بوی درنه نسی ګړبړې کوله د سر ډېر کوله بوی نسی هغه ته مالا په خزدا تر لګي دا لګي یاره ډېر مزه کوي اجازه دي سر دی بوی کوم هغه ته بوی کړه دې چې پوزه ور نږدې کړه او وې زما سر بوی جوړ سر نکلا کوي ولا سر چې پر وې سر نیولې دې بیا خوځې دې ونشي د سر نکلا کوي و امرګو له आवाज ورکړه ځای دا منډه کړه جوړ ټکو ساتره ک ویو مردارې کو واپس راغله نبی عليه السلام ته وی احمد الله سنبال کو نبی عليه السلام ته دعا وکړه اولی هغه مشر والله سنبال کو او بیا دا هغې نه بعد دی ته ووځئ او دی د مدینې نه ویستل حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې ابو سفیان د هغې باره کې خبر حضرت حسان دا اشعار هغه وخت کې ویلو نو ابو سفیان دا هغې جواب کړی ادام الله ذلك في بوير وحرق في نواهي الصعير اشوف دا اشعار دي چې تاسو هغه په کورونو اور بلکې الله دا اور نور زیات کی چې تاسو د مدینه کورونو مور سره وسوځي حضرت حسان بیا دا هغه جواب کړو اشعار کې اورې بهترین جواب یې کړو اوی هغه زما اولاد دې په اولاد باندې بورشم کتا زما د اسونو غبار په کدا غر باندې ولید لولا كتب الله عليهم الجراء کنه مقرر کړی الله په دې باندې جلاوت ني
لعذبهم فی دنیا نو سزا به ورکړو د دنیا کې د قتل سزا به دغه ورکورونه وتل ان مراد د سزا نه سزا د قتل ولهم فی الاخرة عذاب النار او دیگرا پا آخرت کے عذاب دور ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله دا دې وجنا چې خلاف کړو دا الله او پیغمبر دا الله ومن يشاق الله چا چې خلاف کړو الله او پیغمبر الله ذکر کا پیغمبر په قیاس فإن الله شدید العقاب یقینا الله دې سخت عذاب والا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله دغه ځای کې هغه بهترینه کجوره وا لین نو دای خپل کجوره هم کټ کولې چې دای نه پاتې شو هغه مؤمنانو کټ کړی زه موږ په دې تاجت نشته ما قطعتم من لينة هغه چې پرې کوله تاسو لین کجوره یا پر خدا تاسو اړیل ولاړه په خپل مونډ فبإذن الله نو په اجازه د الله وليخزي الفاسقين او دې لپاره چې رسوا شي فاسقان وما فعل الله ولا رسوله منهم او هغه چې غنیمت وکړه الله په خپل پیغمبر باندې دوینا وما وجدتم عليه من خير ندخلوا تاسو په دې باندې سنا ولا ركابنا نوخان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن الله مسلط کوي خپل انبیاء په چا باندې چې خوښي والله على كل شيء قدير او الله دې په هر څه باندې قدرت والا انبیاء تابدار دا انبیاء اللہ مسلط گئی ما فعل اللہ علی رسولی من اہل القرآن آچے غنیمتو کا اللہ پخبل پیغمبر دیتوئی مالفے چھے بغیر دا جنگ نہ حاصل شی من اہل القرآن کلوا لنا فللہ وللرسول ملاقی اختیار دے دا اللہ دا پیغمبر والی دل قربا آغا دا اللہ دے دا پیغمبر والی دل قربا دا باز خلوان دا پیغمبر والیتاما دے یتیمانان مسکنان مسافرو کیلا یبون دولتان بین اغنیاء منکم دیر پارا چنشیدارو رارو پمیند مادارو کستا سونا وما آتاكم الرسول فخذوه آج درگتا تا پیغمبر نونی وی اغیلا وما نهاكم عنه فانتهوا آج منی کڑی آگینا نمانی شید آگینا واتقوا الله یرگی اللہنا ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ دے سخت عذاب والا للفقراء المهاجرين ودامان بچال ورگئی مالف ہے دپارا غریبانان مهاجرین والذین اخرجوا من دیارهم آغا کسان لا چوکل شد کورنونا و اموالهم و دمالنونا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا لدائی فضل طرف دا اللہ نا و رضا منتیا وینصرون اللہ ورسولہ امداد کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ اولائکا هم الصادقون دا کسان هم دی رشتینی